بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، همدا شیبه تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او له شمشاد راډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. محترم لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ته ځانګړی شوی. د نبي علیه السلام په نوم باندې خبرې کوو چې د ده لپاره نوم چا انتخاب کړ. د دې نوم په معنا، فلسفه او په حکمتونو باندې خبرې کوو چې حکمتونه پکې څه دي، او همدارنګه که وخت و انشاءالله دې ته به موضوع چې د نورو انبیاو د نومونو د انتخاب پروسه څه ډول وه. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وی چې له ځانه سره لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کوئ. شیخ صاحب ښه راغلاست. ستړي مو شئ. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. مننه شیخ صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته مو تشریف راوړه، کور مو ودان. شیخ صاحب راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ته راځو. لومړی دې ته راځو چې د دې نوم په معنا باندې ټول لیدونکي زموږ پوه شي او دغه نوم چا او چیرته انتخاب کړ نبی علیه السلام لپاره. جناب سیرت صاحب، تاسو خو سوال ټول عمر وړوکی او جواب غټي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه چې شان لوی دی، داسې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا نوم مبارک هم یو لوی بحر او لوی دریاب دی. دې باندې علماء مختلف بحثونه کړي دي. دې وخت کې چې زما په ذهن کې کمی خبرې دي نو مختصر به درته ووایم انشاءالله. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اوله میاشت زما په خېټه باندې راغی، نو په دې خوب کې مې یو نورانی شخصیت ولید. بله. دومره ښایسته و چې دا سړی ما نه و لیدلی. راته ویې فرمایل ابشري یا آمنه، آمنې زیر قبول کا فقد حملت بسید المرسلین. الله تعالی ستا خېټې مبارکې ته د ټولو مرسلینو د پیغمبرانو سردار راولیک. ما ورته وی ته څوک یې؟ راته وی زه حضرت آدم علیه السلام. بله. کله چې دویمه میاشت راغله یو نورانی شخصیت مې ولیده. راته وی چې ابشري یا آمنه، بله، آمنې زیر قبول کا فقط حملت بسید الاولین والآخرین. ستا خېټې مبارکې ته د اولین او د آخرینو سردار راغلی. بله. ما ورته وی څوک یې؟ راته وی فرمایل زه حضرت شیس علیه السلام. کله چې درېیمه میاشت شوه یو لوی شخصیت مې ولیده. راته وی ابشري یا آمنه، بله، آمنې زیر قبول کا فقط حملت بالنبی الکریم. ستا خېټې مبارکې ته باعزته نبی راغی. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه خو حضرت نوح علیه السلام. نوح لقب دی او د ده نوم عبدالجبار دی یا عبدالغفار دی. کله چې څلورمه میاشت راغله نو یو نورانی شخصیت مې ولید. راته وی فرمایل ابشري یا آمنه، آمنې زیر قبول کا فقط حملت بسید الشریف والنبی العفیف. ته حامل شوې په هغه باعزت سردار باندې او په پاک نبی باندې. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت ادریس علیه السلام. کله چې شپږمه میاشت شوه یو لوی شخصیت مې ولیده. راته وی ابشري یا آمنه فقط حملت بسید البشر. ته حامله شوې په سردار د بشر. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت هود علیه السلام.
کله چې بله میاشت راغله نو بیا مې یو نوراني شخصیت ولید راته وی ابشری یا آمنه آمنې زیر قبول کا فقد حملت بالنبي الهاشمي ته حامل شوی په هغه هاشمي نبی باندې بله ما ورته وی سو کې ویزه حضرت ابراهیم علیه السلام کله چې ومه میاشت وه بیا مې خوب ولید یو نورانی شخصیت مې ولید راته وی ابشری یا آمنه فقد حملت بحبیب رب العالمین زیر قبول کو ته حامل شوی په حبیب د رب العالمین باندې ما ورته وی سو کې ویزه اسماعیل علیه السلام کله چې اتمه میاشت وه اومه میاشت بیا مې یو اتمه میاشت راته وی ابشری یا آمنه آمنې زیر قبول کا فقد حملت بخاتم النبیین ته حامل شوی په اخیری پیغمبر بله ما ورته وی سو کې ویزه موسی علیه السلام نهمه میاشت چې شوه بیا مې یو نورانی شخصیت ولیده راته وی ابشری یا آمنه فقد حملت بمحمد صلی الله علیه وسلم ته حامل شوی په محمد صلی الله علیه وسلم دا خوب چې کله رسول الله مبارک پیدا شو او ومه ورځ شوه او د رسول الله مبارک نیکه عبد المطلب رسول الله مبارک ته د نوم انتخاب کو نو حضرت آمینی رضی الله تعالی عنها ورته دا خوب وی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف ته راوستو بله د قریشو سرداران را جمع چې زما لمسی شوی دی او دته د نوم انتخاب کو او دغسې آمینی رضی الله تعالی عنها خوب لیدلی فیصله په دې وشوه چې د نوم به محمد صلی الله علیه وسلم او دی نوم په باره کې علما وایي اصل کې دا انتخاب د الله جل جلاله د طرف نه او دا نوم مجموعه د کمالاتو ده بله یعنی څه کمالات چې دي په دې کې دي موږ او تاسو چې بچی پیدا شي او نوم ورته ږدو نو کیف متفقه خولې ته مو چې څه راشي هغسې نوم ورته ږدو بله یو د الله تعالی انتخاب دی الله چې چاته نوم ږدي بله نو د هغه مسما کمالات را جمع کی د هغه شخص کمالات را جمع کی او د هغې نه ورته نوم جوړ کی بله نو د رسول الله مبارک په د عظمت متعلق علما وایي که بل تاریخ څوک نه ګوري بله یا بل سیرت نه ګوري او د رسول الله مبارک په دې نوم باندې فکر وکړي نو بس دغه ورته کافي ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دا د کمالاتو یو دریاب دی خو سیرت صاحب زه به درته 15 کماله ووایم تفصیل ته راځو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله مهرباني پوښتنه وکړئ السلام علیکم روزانه خیر جوړ وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ مهرباني روزانه ما څه پوښتنه دي اوله پوښتنه مې دا خلک دا څه چې یو لاک وارې درود شریف تاسو وایي که نه هغه دنیا کې یعنې محمد صلی الله علیه وسلم خپله دا لاس منې شو د جنت دی او بیا که څوک دا نه وي د خدای په نومونه مې هېڅ کي یاد نه راوځي مثلا وایي هغه هم سمدستي کوي دا مې یوه پوښتنه بله پوښتنه وایي مهرباني دویمه پوښتنه مې دا ده مثلا چې د جراب سره وایي د ښځې لمونځ نوي جراب یې مکفات وي مونځ نه ورسره کوي څنګه خورې دغه پوښتنه تکرار کړه غږ دې لږ ټیټ راځي جراب سره جراب چې دی که نه وي مکفات وي د ښځې مونځ نه ورسره کوي جرابو سره یعنی مانځه کې باید ښځې جرابې وانه چوي همداسې ده نه ښه او مهرباني بله پوښتنه او بله پوښتنه مې دا ده سیرت صاحب درې ما یو پلار مې وه دوه مې ترونه وو وایه سیرت صاحب اورم یو مې پلار وه دوه مې ترونه وو ما پلار مشر وه که نه
هغه مشر اول وفات شو و بې کړی و، ښځه یې لرله 2 زامن و 3 لوڼې. ورپسې منځنکی تره مې چې و هغه ښځه یې لرله، بچي یې لرله. درېیم تره مې چې دی نه یې ښځه لرله نه یې بچي لرل، چا واده ورته ونه کړو، همداسې جوړ شوه. هماغه ملځکه لري ډېره، اوس پاتې دی که نه. اوس بیا اوله زما پلار وفات شو، بیا چې دی د مجرده وفات شو، بیا دغه دویم وفات شو. اوس د دې درېیم ملځکه چې دی دغه د دواړو زامنو ته رسېږي که نه. هغوی زامن وایي د تره زامن وایي چې نه دا په اوله وفات شوی دی په مخه یې ښه، او د مجرده چې دی زما پلار نه ډېر زامن وایي د تره زامن چې د مجرده تره مې دی زموږ پلار په مخ کې حق رسېدلی. لکه پلار زوی چې وي چې پلار زوی ته حق ورسېږي، پلار ته مثلا حق نه رسېږي، خلک وایي که نه چې پلار ژوندی وي. وایي د مجرده تره مې چې حق رسېدلی دلته د زموږ پلار ژوندی و، ستاسو ته د دغه حق نه رسېږي. یعنې وایي چې ستاسو حق هم نه کېږي. سمه ده، خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه شیخ صاحب راځو بیا هم خپلې موضوع ته. نو موږ او تاسو چې کوم چا دپاره نوم ږدو د هغې د کمال نه خبر نه یو، او کیف متفقه چې خولې ته څه شی راشي هغسې نوم ورته، یا چې د پلار د نوم سره وزن کې برابر څوک وزن سره برابروي که نه، څوک ځان ته یو قبیله او یو دغه جوړوي. یو د الله جل جلاله انتخاب دی، هغه ته خو د مخلوق تفصیلي علم دی. نو دغه مخلوق او دغه شخص او د مسما کمالات راغونډ کړي او د هغې نه ورته نوم جوړ کړي. نو علما وایي چې د رسول الله مبارک شان دومره لوی دی که یو سړی د سیرت غټ کتابونه نشي کتلی او د نبي علیه صلات وسلام په دې نوم باندې فکر وکړي نو دغه ورته کفایت کوي. نو زه به دې په هکله درته یو 15 کمالات د رسول الله مبارک د دې نوم ووایي. مهرباني. یو کمال پکې دا دی چې د رسول الله مبارک د دې نوم حروف 4 دي. په دې 4 شماره کې الله تعالی د دنیا او د آخرت مهم شیونه راجمع کړي. یعنې که موږ او تاسو د دنیا حروف وګورو دا 4 دي، که د آخرت حروف وګورو دا 4 دي، که د جنت حروف وګورو 4 دي، نون مشدد دی، که د جهنم حروف وګورو 4 دي. دنیا کې که موږ او تاسو اطراف وګورو دا 4 دي، که موږ او تاسو مسجد حروف وګورو دا 4 دي، که د کعبې مبارک حروف وګورو 4 دي، که د مدینې منورې نوم وګورو دا زواید تا پکې زیاتی ده دا حذف کې حروف 4 دي. مکه چې ده نو دا حروف 4 دي. که موږ او تاسو بیا فکر وکړو انسانان هم 4 قسمه دي او د 4 شیونو نه جوړ دي، او دنیا کې مشران چې دي هغه هم 4 دي. یو د مجاهدینو مشر دی هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، دویم د فقیرانو مشر هغه عیسی علیه السلام، او دریم د مریضانو مشر ایوب علیه السلام، او څلورم د بادشاهانو مشر سلیمان علیه السلام. بیا انسان په خپله جوړم د 4 عناصرو نه دی. 4 کتابونه هم دي، 4 خلفا د رسول الله مبارک هم دي، د الله تعالی مقرب ملائکې چې دي هم 4 دي، مذهبونه هم 4 دي، د سلوک او د تصوف طریقې دي نو هغه هم 4 دي. الله دې موږ او تاسو جنت ته بوزي. جنت ته به ځیم 4 ډلې، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. او چې جنت ته لاړو نو هلته به ویلیم 4 تقریبا 3 ماته یاد دي اوسم چې دې کې خدای پاک دې 4 کې عالم را جمع کړی دی. نو د رسول الله مبارک د نوم انتخاب الله د 4 حروفو نه وکړ دې دپاره چې هر 4 ته د خلکو فکر لاړ شي. دې وجه نه د الله جل جلاله د نوم دا حروف هم 4 دي. نو یو کمال پکې دا دی چې دا 4 عدد دی، او بیا په 4 عدد کې فلسفیان ډېر حکمتونه وي، اوږد بحث دی. بیا دویم نمبر جناب سیرت صاحب کمال پکې دا دی حروف خودي 4 خو 4 واړه بې ټکي دي، ټکي نه لري، نقطه نه لري. د الله تعالی حروف د نوم حروف 4 دي، 4 واړه نقطه نه لري. د رسول الله مبارک د دې نوم حروف 4 دي،
سلور واړه نقطه نه لري. بله دې کې علما یو فلسفه وایي وی د الله تعالی شان خود الوهیت دی. بله په منصب د الوهیت کې الله تعالی د تمام عیبونو نه پاک دی. بله او په منصب د رسالت کې رسول الله مبارک د تمام عیبونو نه پاک دی. دیو جن اهل مکه خود رسول الله مبارک سره ډیر ورانه و ځکه کافرانو هر قسمه اعتراضونه پیو کړه خو اوسه پورې تاریخ نه دی لیکلی چې اهل مکه د رسول الله مبارک په ذات اعتراض وکړو په نسب اعتراض وکړو په عمر اعتراض وکړو کني اهل مکه کلیوال خو سړي باندې ډیر نه لګي یو خامخا کم حالات راځي بلکې رسول الله مبارک نه د معجزې طلب مونږ چې کله اعلان وکړو. بله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دومره وې چې تاسو کې ما سلويخ کال عمر تیر کو تاسو ما کې عیب ولید. ابو لهب ورته وې مونږ تا باندې بیا تجربه کړې ده فما وجدناک الا صادقا امینا مونږ ته نه پیدا کړې مونږ ریښتینی او امین. نو رسول الله مبارک د تمام عیبونو نه پاک دی. ان اچا تر اوسه پورې د رسول الله مبارک په ذات باندې عیب نه دی لګولی او نه په نسب باندې عیب شته. دا اسم محمد کې دا فلسفه پرته ده. بله دریم نمبر کمال په دې اسم محمد کې دا دی چې دا سلور حروف دي خو د هر حرف یو خپل کمال دی. مثلا اول حرف میم دی. میم کې علما دو حکمت وایي. بله یو میم د محبت اولنې لفظ دی. دی عالم کې چې څومره محبتونه ګوري بله دا د رسول الله مبارک د سینې مبارک نه تقسیم شوي دي. یعنې که موږ او تاسو بچی ګورو چې د پلار پښو ته ناست او زور کوي دا تعلیم او تربیت دا د رسول الله مبارک دی. بله من وقر اباه طالت ایامه چا چې د مور او پلار عزت وکړو عمر به دراشي. که موږ او تاسو بچی وګورو چې د مور خدمت کوي بله دا د رسول الله مبارک د محبت هغه کرشمه ده. نبی علیہ السلام فرمایل الجنة تحت اقدام الامهات. که تاسو د یتیم ګورئ که تاسو د عالم ګورئ که تاسو د مشر ګورئ که دا ښځه د خپل میړه قدر کوي که دا میړه د خپلې ښځې قدر کوي که همسایه د همسایه قدر کوي دا چې څومره قدرونه ګورئ د اوږده موضوع ده دا د رسول الله مبارک د دې میم نه راوتلې ده. بله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت مرکز او عالم ته محبتونه تقسیم کړي. د دې وجنه عصري علوم زه مخالف نه یم خو لیکن داسې مضمون پکې نه ښکاري چې خلک سره یو ځای کې او محبت پیدا کړي. دا مضمون چې ډېر په سختۍ باندې بیان شوی دی او په ډېر مبالغې باندې دا د رسول الله مبارک په تعلیم کې دی. دویم دا میم چې دی دا په علم هندسه کې او علم ریاضی کې سلویخ شماره لري او دا لفظ چې دی علمي اصطلاح کې دا اصل مصدر چې دی او کلمه حمد دی. یعنې موږ او تاسو که د محمد معنا د لغتو په کتاب کې ګورو لغتو کتاب کې خو به اولنی حرف ګوري نو میم کې به نه ګوري دا په حمد کې ګوري. نو دا میم پکې زیاتی دی او میم عربی کې ریاضی کې شماره لري سلویخ. څه معنا دا پیغمبر به سلویخ کاله د نبوت نه مخکې مکه مکرمه کې تیری. رسول الله مبارک سلویخ کاله عمر تیر کړو بیا اعلان د نبوت وکړو. نو اعلان د حمد بکې سلویخ کاله بعد دا مخکې زندګۍ د رسول الله مبارک ته په دې میم کې اشاره ده. دویم نمبر حرف چې دی هغه ح ده. بله په حاکم دو کمال دي. یو ح د حسن اولنی حرف دی. همداسې ده. حسن ان شاء الله که بله موقع راغله دا حسن د پوستکي سپینوالي ته نه وایي بله بلکې د حسن د پاره 14 اجزا دي. په دې عالم کې چې څومره ښایسته خلک ګوري سیرت صاحب چا کې به یو جز چا کې به 2 جزه موجودي بله خو 3 او 4 پکې نه راځي. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کې د حسن 14 والا اجزا راجمع دي. دی وجنه چې چا رسول الله مبارک لیدل دی که فکر مو کړی دی حسن کې خایس کې دا خزي ډېرې لانجې کوي. بله څوک چاته لور ور کوي یا زوم ګوري دی وسره لانجې کوي چې خورې ښه سړی او خو دغه کار پکې و
نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه مبارک د یو بیبی نه یو تابعی پوښتنه وکړه ربیہ بنت معوذ نوم دی بله ورته وی تا خو رسول الله مبارک لیدلو څنګه عیب دې پکې پیدا کړ هغې ورته وی یا بنیه لو رأیته لقلت الشمس طالعة وی قسم دی که دې لیدلی وی تا به ویل لمر ختلی دی عیبونه پکې نشم کتلی او مخکې مې درته ام معبد خزاییه روایت هم ویلو نو ښځو چې لیدلی هغوی پکې عیب نه دی پیدا کړی که نه ښځې هر شي کې خبرې کوي هر شي کې خو د رسول الله مبارک په حسن کې خبرې ونه شي چا خبرې نه دي کړي نو دا د حسن اولنی حرف دی او د رسول الله مبارک په حسن بیا علماء مستقل بابونه لیکلي دویم حا چې دا په علم ریاضی کې شماره لري اتو دا د رسول الله مبارک مکی زندگی ته پکې اشاره ده چې دا پیغمبر به د اعلان نبوت نه بعد مکه مکرمه کې 8 کاله تیری نو رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې 8 کاله تیر کړي بیا مدینه منورې ته راغلی نو سوال پیدا شو چې رسول الله مبارک خو 14 کاله تیر کړي دي او مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړي دي نو څنګه په حا کې هغې ته اشاره ده نو جواب دا دی چې 15 کاله رسول الله مبارک نظر بندو شعب ابي طالب کې 2 قومونو د عربو رسول الله مبارک دا بند کړو بله نو په دې 15 کالو کې رسول الله مبارک دوی تبلیغ ته نه دی پرېښی او چې رسول الله مبارک تبلیغ کړی مکه مکرمه کې نو د هغې زمانه 8 کاله ده بله نو په دې حا کې هغه مکي تبلیغ ته پکې اشاره ده بیا دریم نمبر حرف بیا میم دی د هغې میم تفصیل ته راځو خو د لنډې دمې وخت د دمې ته ورځو ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مه ځئ له خپرونې سره پاتې شئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله ابراهیم زموږ غږ اورئ بله اورم مهرباني ورور پوښتنه وکړئ جواب درکړم پوښتنه وکړئ مهرباني پوښتنه مې دا ده چې ما ته خورۍ ته لور ورکړې وه رانه غوښتې وه ور مې کړه پوه شوې ښه 8 کاله ووتل د 8 کاله چې هم کال دغه د راداخله شه او دغه خبرې وې دا کار شوی و او دا تقریبا پروس کال راایسته داسې ګونګوشي ابراهیم ستاسو غږ بند کیږي ابراهیم صحیح شو خطا ویل چې 8 کاله وشو یعنی لور یې درته واده کړه 8 کاله چې دا ما لور ورکړې وه او دا 8 کالو اوس نه هم کار اوس ما ته وایي چې زه د لور نه کوم په کار نه دي ما په تمه دې نه کښېني او دغه شی چې ما ورکړي دي او درکړي دا بخښش دي پوه شوې او زه نه درځم او نه هغه کېږم زه په دغه رقم دغه شیخ صاحب نه غواړم چې دی ما ته څه وایي یعنې مخکې کوژده کړې وه واده خو یې نه و کړی نه نه واده کړی نه اجازه قبول هم نه ده کړی واده هم نه ده شوی دغه خبره چې دا 8 کاله تېر شول دا اوس دا حوازه راوت ما دا تفصیل ما ته راغله ما واورېدل او وایي چې ما ته ښځه په نه ده د ما په تمه کې یعنې منوره او چې شی دې درکړي در بخښش دي پوه شوې سمه ده دغه شیخ صاحب چې ما ته په دې باره کې یو معلومات راکړي سمه ده ابراهیمه خپرونه ګوره شیخ صاحب راسره دی په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه شیخ صاحب راځو د نبی علیه السلام مبارک نوم دویم میم ته دویم میم جناب سیرت صاحب که فکر مو کړی دا مشدد دی بله هو نو مشدد 2 میمونه یو ساکن یو متحرک نو په دې د رسول الله مبارک په دې نوم کې 3 میمونه دي بله دې کې حکمت دا دی چې نبی علیه صلوات و سلام کې 3 محبتونه راجمعو بله یو محبت د پیغمبر چې امت سره کوي دویم محبت د پلار چې بچی سره کوي بله دریم محبت د مور چې بچی سره کوي نو د مور جدا محبت ته د پلار جدا محبت ته عام انبیاء چې د خپل امت سره کوم محبت کو
هغه جدا بله دا درې واړه رسول الله مبارک کې راجمو نو ځکه صحابه کرامو به ورته فرمایل بأبي انت و امي یا رسول الله زما پلار او مور تانه قربان شي نو کله کله سوال پیښیږي چې د مور او پلار دواړه د نبی رسول الله نه ولې قرباني داسې کلمه خو د نور انبیاو د امتونو نه نو صادره رسول الله مبارک امت نه ولې صحابو نه صادره ده هغوی ته معلوماتو چې موږ درې محبتونه د کې لیدلي دي څنګه چې عام پیغمبر د امت سره محبت کوي دام ورکیو څنګه چې پلار د بچیو سره محبت کوي دام پکیو څنګه چې مور د بچیو سره محبت کوي دام پکیو نو د مور او پلار خو یو محبت ته او دا درې دي یو محبت خو ضرور خلک د دریو نه قرباني ذکر کې دي کې درې میمونه دي دویم نمبر دا میم په علم ریاضی کې او هندسه کې سلويخ شمارل نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خلفاو زمانه د خلافت ته اشاره ده اوس نبی علیہ السلام خو فرمایلی د زمانه برستو خلافت 10 کاله 10 کاله بی نو دا خو 10 کاله دا شو ان دا 10 کاله د دریو خلفاو داسې تیر کړي سیرت سه چې د رسول الله مبارک پوره په نقش قدم تک کړي نو 10 کاله د رسول الله مبارک د خپل ژوند شو مدینه منوره کې او 10 کاله د دې سلور خلفاو شو نو 10 او 10 کاله سلويخ کاله نو دا د رسول الله مبارک مدني زندگی ته اشاره ده نو اس کا سوال پیخیږي چې مدني زندگی خو 10 کاله ده الته 10 کاله د خلفای راشدینو خلافت هغه بالکل علی منهج النبوت د رسول الله مبارک د نبوت په منهج باندې روان نو هغه علما دي کې شماري ان سمانا دا پیغمبر به مدینه منوره کې د میشن چې یو ذره کم نه دا به سلويخ کاله چلیږي اخیرا حرف چې ده هغه دال او دال معنی د دلالت کوونکې زموږ د کتابونو کې هم وایي الدال علی الخير کفاعله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دربار کې ګرځېدل دي او چیرته چې خیرونه لیدلی دي امت ته راوړي دي نو په دې هر عمل د امتیانو کې د رسول الله مبارک اجر دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلالت کوونکې د خیر دی او دویمه دا ده چې دا دال په علم ریاضی کې سلور شماره لري نو دا هغه سلور خلفاو ته پکې اشاره ده چې رسول دا پیغمبر به سلور خلفا لري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق صاحب حضرت عثمان صاحب او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نو دا مې د تدریج کمال وي سلورم نمبر هغه دا ده چې په اسم محمد کې دی کې د 14 انبیاء کمالات راجمع دي 314 ان رسول الله مبارک ته الله تعالی د 314 رسولانو کمالات ورکړي او دا پومدي اسم محمد کې پروت دی څنګه پکې پروت دی دا میم چې موږ تاسو په تلفظ لیکو نو میم به ولیکو بیا به یا ولیکو بیا به میم ولیکو میم نو میم سلويخ دی او یہ لست او بیا میم سلويخ سو شو نوی او دی اسم محمد کې 3 میم دي نویو ته چې په دریو کې ضرب ورکی دین جوړی کې 200 بیا او بیا ها چې دینو اته دی 228 دال چې موږ تاسو لیکو نو دال بیا الف بیا لام نو دال سلور الف یو لام 10 15 دا جوړیږي 15 او 228 314 جوړ شو سمانا دا دی پیغمبر کې به شجاعت د 314 د اصحاب طالوت وی طالوت ملګری چې د جالوت سره چې مقابله وکړه هغه 314 او لکونو لخر ته شکست ورکړ دی پیغمبر کې دا غوي شجاعت پروت دی هغه سي بهادری پکې پرته ده یو کرت رسول مدینه منوره باندې یو حمله وشو یو غاب وشو چې چا حمله وکړه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای
په ټوله مدینه منوره کې زه اول سړی یم چې ایبان دی ووتم بل څوک نه ورته ډارېده وی چې ووتم رسول الله مبارک د ځنګل نه بیا را روان دی چې زه تللی وم چې شی نشته او دا دی راغلم وایي ما فکر دا کو چې زما نه خو مخکې څوک نه دی وتلی رسول الله مبارک داسې شجاع و بله او بله دا ده چې 314 رسولان دي د 314 رسولانو کمالات دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کی بله او دریم نمبر د رسول الله مبارک جان نثار صحابه کرام چې په غازیانو کې د ټولو نه اوله مرتبه کې دي په شهداو کې د ټولو نه په اوله مرتبه کې دي هغې ته اصحاب بدر وایي بله هغه هم 314 نو د 314 بدریانو کمال د 314 اصحاب طالوت کمال د 314 انبیاء د رسولانو کمال دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دی دا مې درته څلور نکتې وي پنځم نمبر نکته درته عجیبه وایم عجیبې تفصیل ته راځو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله عباسینه زموږ غږ اورې ورور مهرباني پوښتنه وکړئ وعلیکم السلام مولوي صاحب موږ د خپل د ماسخوتن اول 4 رکعته فرض کوم بیا 2 رکعته سنت نه بعد زه نفل کوم د وترو نه مخکې نفل کوې د تعجب نه کوم نفل سمه ده شیخ صاحب را سره دی او په دې اړه معلومات درکړي چې ته چې دا کوم نفل کې څومره فضیلت او څومره ثواب لري مخې ته راځو پنځم ته شیخ صاحب پنځم نمبر دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وخشته شته وخت لرو مهرباني نوم کې دا کمال دی چې په هر شي کې د الله د پیغمبر نوم دی یعنی که موږ او تاسو دا ګیلاس ووایو دې کې اسم محمد شته او دا واقعا عجیبه ده که موږ او تاسو دا میز وګورو دې کې اسم محمد شته یعنی هغه خلک چې منکر دي د نبی علیه السلام د رسالت نه بله د هغوی نوم چې اوس پاړې نو په هغې کې اسم محمد پروت دی نو که څوک یې مني او که نه مني یو ځل چې دی پاکستان کې دی کالج چوک کې یو بورډ لګولی وی که خاندي او که جاړي حیدر خان به مني نو که څوک جاړي او که خاندي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه په اسم کې پروت دی او د دې دغه دا دی طریقه دا ده چې د هر شي عدد به راواخلې بله دا ټول حروف خو عدد لري که نه بله د هر شي عدد به راواخلې کله چې د عدد جمع کو بیا به دې ته په څلورو کې ضرب ورکړي دغه ټولو اعدادو ته څلورو کې چې د ضرب ورکړو بیا به دې سره 2 جمع کړي فقط 2 بس 2 چې د کله جمع کړه څه چې حاصل شو دې ته 5 کې ضرب ورکړي 5 کې چې د ضرب ورکړو څه چې حاصل شو دا به په 20 تقسیم کړي دې کې به 10 عدد باقی پاتې شي نور به صحیح ورسیږي خو لس شماره به پکې پاتې شي بله دې لسو ته به په 9 کې ضرب ورکړي نوي بشي دې سره به 2 جمع کړي 2 نوي بشي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نوم شماره د 2 نوي ولې میم سلويخ دی بیا میم سلويخ اتیا او بیا حیاتو اتاتیا دال سلور 2 نوي اوس به زه درته یو مثال ویم خو چې تاسو دغه راواخلئ دا دغه سره شته قلم دا ګوره هو لرم زه د پوهې دپاره به دلته دغه کړم مثلا موږ او تاسو نوم معلومو دې قلم کې چې دې قلم کې د رسول الله مبارک نوم څنګه دی نو دې قلم کې اول قاف دی نو قاف سل دی سل لام دیرش دی دې سره به دیرش جمع کو بله میم سلویخ دی سلویخ دا دی سلویخ یو سلاویا شو ما درته وی د هر شي شماره به راجمع کړي چې کله دې راجمع کړه دې ته به ضرب ورکړي په څلورو کې دې نه به سیره سره 680 جوړ شي 680 سره به 2 جمع کړو دې سره به 2 جمع کړي
دا 602 شو. 602 شو. بیا به 5 کې ضرب 5 کې به ضرب کو. دا ضرب 5 دا 3410 شو. ما درته وی بیا په شلو تقسیم کې. او دا تقسیم شل صحیح شو. دا 100 پورا ورسېدو. بله. او 15 پاتې شو، یعنی نیمه اشاریه پاتې شو. د دې نیمه اشاریه شل نیمه چې را جمع کی یعنی بسو جوړی شي 10 یعنی 10 به پورا شي. دا غ باقی دي د 10 ته په 9 کې ضرب ورکی 90 دو به سره جمع کی 2 نو په قلم کې د رسول الله مبارک نوم وروت. سبحان الله. یعنی دا مرته یو مثال وي که هر شي کې جمع کې د طریقه ده. اوس دې کې راز څه دی؟ بله. دا کیف متفقه نه دي، دې کې دنه کمال پروت دی. بله. اول خبره دا ده چې موږ د دې هر شي د حروف علمي ریاضي حساب روباسو ولي. د هغې وجه دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د انسانیت په حقیقت کې پروت دی. بله. یعنی که یو سړی د خپلو مزغو نه کار وانخلي، د خپل زړه نه کار وانخلي، د خپل علم نه کار وانخلي، نو دته شان د رسول الله مبارک نه معلومیږي. دی وجه اهل مکه به رسول الله مبارک ته ظاهري نظر کو چې نو محمد دی صلی الله علیه، د پلار نوم عبد زمون کلیوال دی، زمون کلیوال دی. خو صحابه کرامو د کې ذهن استعمالو، د کې به علم استعمالو، داسې ورته نه وي چې ته زمون غوندې، بلکې رسول الله مبارک ورته فرمایل صحابه ایکم مثلی، تاسو کې څوک دی زما غوندې؟ بله. اهل مکه ورته وایي قل انما انا بشر مثلکم، زه ستاسو غوندې بشر یم. او صحابه کرامو ته وایي انی لست کهیئتکم، زه ستاسو غوندې نه یم. سوال پیدا کیږي، کافر ته وایي ستا غوندې یم، صحابو ته وایي ستاسو غوندې نه یم. وی د دې نظر کې فرق و، د کافر نظر د رسول الله مبارک په ظاهري جسد او د صحابي نظر د حضور په کمال. بله. نو چې چاته خدای پاک حقیقت نه نصیب کړي، هغه که فکر هم کړی د رسول الله مبارک نوم چې اخلي صلی الله علیه وسلم ورسره نه وي. الله دې مونږ او تاسو حرمین ته بوزي. امین. مکه مکرمه نه وي مکې ته تلو، داسې ده. مدینه منوره نه وي مدینې ته تلو. په اهمیت نه دی پوی. په اهمیت نه دی پوی. نو د هر شي حقیقت براس پړی، نو ځکه موږ د دې هر چا د نوم حروف را جمع کړ. بله. بیا مو داسې کار وکړو چې څلورو کې مو ضرب ورکړو. څلورو کې ولې ضرب ورکو؟ ځکه چې د رسول الله مبارک خلفا څلور دي. بله. هغه موږ نشو هېرولی، هغه د حقیقت موږ ته هغوی ښودلی. بله. بیا به دې سره 2 جمع کې، 2 به ولې جمع کوو؟ ځکه څلورو خلفاو نه وروستو 2 خلفا نور دي. د یو نوم امام حسن رضی الله تعالی عنه دی، او د بل نوم امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دی. هغه هم د دې زمرې نه نو باسي، ابو سره جمع کې څه چې حاصل شو. ما تاسو ته 5 کې به ضرب ورکړي. 5 کې ولې ضرب ورکړي؟ موږ خوارج نه یو چې د رسول الله مبارک اهل بیت سره مینه نه ساتو. موږ باندې د رسول الله مبارک اهل بیت هم ګران دي. بیا درته 5 کې چې ضرب ورکړه څه چې حاصل شو دا به په شلو تقسیم کې. په شلو ولې تقسیمې؟ ځکه هغه د 2 خلفاو، د امام حسن رضی الله تعالی عنہ او د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ زمانه د خلافت 10 کاله وه، نو هغه هم پکې شامل ده. بیا چې په شلو تقسیم کې نو 10 باقی پاتې کیږي. ولې 10 باقی پاتې کیږي؟ دا څوک شو؟ ځکه چې د رسول الله مبارک 10 صحابه وو، هغې ته 10 مبشره وایي. رسول الله مبارک ورته دنیا کې د جنت زیری ورکړه. د یو نوم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، د بل نوم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، د دریم نوم دی عثمان رضی الله تعالی عنہ، د څلورم نوم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، د پنځم نوم دی طلحة الخیر رضی الله تعالی عنہ، شپږم نوم دی سعد رضی الله تعالی عنہ، د اووم نوم دی سعید رضی الله تعالی عنہ، د اتم نوم دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ، د نهم نوم دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ، د لسم نوم دی زبیر ابن عوام رضی الله. دا 10 مبشره دي.
ځکه لس باقي پاتې کیږي بله بیا دې لسو ته په نهو کې ضرب ورکړي نهو کې څه کمال دی نه یو حیاتي انسا ده بله شماره ده دی باندې مرګ نه راځي دی باندې مرګ نه راځي دې نهو ته چې په دوو کې ضرب ورکړي نو سیرت صاحب څو راځي نهو ته چې په دوو کې ضرب اتلسو کې یو اته لیکل کیږي او یو دواړه جمع که بیا نه شو بیا نه دي نهو ته چې په دریو کې ضرب ورکړي څو راځي شپږ ویشت دا دغه ویشتو کې یو ولیکل کیږي بل دوه بیا نه دي یعنې موږ او تاسو که دې نهو ته څو کې ضرب ورکوو او بې جمع کوو نو دا به نه وي نو دې کې حیات پروت دی نو علما وایي په نهو کې کمال دا ما سره یو کتاب د یو انګریز لیکلی کیری ورته وایي هغه په دې نه شماره باندې لیکلی دومره کمالات په دې نه کې راایستلي چې حیران بشي مننه شیخ صاحب د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی څو پوښتنې لرو که په لنډې راته ځواب کوي سمینه وایي چې یو لږ درود څوک په نبي علیه السلام وایي شفاعت لازمي دی نه درود سبب د شفاعت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی خو دا د لزوم ټکی پکې نشته ځکه چې نور شرایط که جرابې وي د ښځو په خپو یې مونځ نه کېږي نه جرابې خو ښځې به پښو کوي که بې جرابې مونځ کوي او پښې ښکاري نو بیا مونځ نه کېږي یو پوښتنه چې تقریبا د میراث ته دا وایي چې زما دوه ترونه یو مې پلار و پلار چې مې وفات شو دوه ترونه مې ژوندي و بیا کشر تره مې واده نه و کړی بچیان یې نه و بیا کشر تره وفات شو منځ کې تره پاتې شو اوس د منځ تره زامن وایي چې د هغه میراث چې څه ځمکه ترې پاتې ده هغې کې ستاسو حق نه کېږي ځکه زما د پلار مخکې وفات شوی دی تاسو حق نه لرئ زما پلار ته میراث دی نه داسې مسله خو نه ده دوی په غلطه دي مسله دا ده چې کله پلار ژوندی وي او په زامنو کې یو زوی مړ شي نو بیا د ده زامنو ته بیا د مړ زامنو ته د نیکه په مال کې حصه نه رسیږي او چې ورونو خپلو منځونو کې یو ورور مړ شي او نور ژوندي دوی نورو ته د ده په مال کې حصه رسیږي ابراهیم وایي چې لور مې خورۍ ته ورکړې وه 8 کاله کور کې ناسته وه کوژده اوس یې ویلې چې څه مې درلېږلي دي هغه ما بخشش کړي لور دې نوره نه کوم څه باید وکړي نو د خو د اسلامي لحاظ سره خو دوی نکاح نه ده کړې ایجاب او قبول هم نه ده کړی نو شرعي لحاظ سره خو پې مهر نشته خو د افغانیت په لحاظ کې چې مشران کینی نو یو زورنه ورته پکار ده چې آینده کې بیا داسې ونه یعنې جرمانه ورته پکار اباسین وایي چې د وتر نه مخکې نفل څومره فضیلت لري دا چې کله 4 رکعاته ماخوستن منځ کو بیا 2 رکعاته سنت مؤکد دي 2 رکعاته سنت زواید دي دغه د سنت ثواب دی چې د 100 شهیدان واجر دی او بیا 2 رکعاته که څوک تهجد ته نشي راپورته کېدلی بیا د وتر نه پس 2 رکعاته دیو کې په ناسته او په اول رکعت کې د سورت زلزال وایي دویم رکعت کې د سورت کافرون وایي هغه هم سنت دي بیا د تهجد ثواب الله تعالی مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شیبې دي له تاسو ډېره مننه کوم قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه